دا حدیث چې کله سړی واوري نو بیا هغه ته بیا د امام حسن او د حسین د مرتبه اهمیت معلوم شي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دواړه ماشومان راونی ول غیږ ته نږدې کړل اللهم انی احبهما الله تعالی زما دا دواړه ډیر زیات خوښ دي په احبهما الله تعالی تیم خوښ کته سره مینه وکا اللهم انی احبهما فاحبهما الله زما سره مینه د تو سره مینه وکا او بیا سوی دا جمله واوري واحب من يحبهما الله سوک چې ردی دوانو سره مینه کوي تو سره مینه وکا سوک چې د حسن حسین سره محبت کوي نبی صلی الله علیه وسلم وی الله تعالی ته خلکو سره مینه وکا سوک چې د حسن او د حسین سره مینه محبت کوي اللهم انی احبهما فاحبهما واحب من يحبهما لہذا د حسن حسین سره مینه کول د ایمان حصہ ده په دې وجبان ابو سعید خدری فرمایي ترمذی کې حدیث ته چې الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه حسن حسین به د جنت دنو جوانانو سردارانی دې په باره کې تقریبا د امام حسین او د امام حسن په فضایلو کې د اتیاو زیات احادیث راغلي دي اتیاو زیات احادیث د حسن او د حسین په مناقب کې راغلي دي او د قران مجید آیت د سورۃ الاحزاب اغسطا سو مخکې ما بیان کو یو مشهور حدیث ته ترمذی کې د بوریده رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله د دې سره مینه سمره زیاته وا وی نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته خطبه را کوله تقریر کو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په منبر باندې دی په دې دوران کې حسن او حسین رال علیهما قمیصان احمران سری سری جامې اغوستلې وسره کمیسونه یمشیان و یعثران زی او را غرزیږي ماشومان دی وګدګ د کمیسونه دی روان دی او را غرزیږي فنزل رسول الله صلی الله علیه وسلم من المنبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د منبر نه را کوشو او فحملهما دا دوانه پشابه نکړ په وګبا نکړل او ثم وضعهما بین یدیه دا غنه پس راوغسل مخه ته کینول کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبه ختم کړه نو راو ویلو چې صدق الله الله رښتیا ویلي دي الله قرآن کې وی چې واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه پوه شئ چې تاسو مالونه او تاسو بچي د تاسو لپاره فتنه ده ګور وی نظرت الی هذین سبیین دا ماشومان می ولیدل یمشیان و یعثران چې روان دي او را غورځيږي نو فلم اصبر حتى قطعت حدیث ما ټینګ نشم ما خپل خبره پرې خودله او دا غینه پس می دا پوګه باندې کړل دومره عظیم خلق دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د منبر نو تر کو شوی دی د حضرت حسن او د حسین په باره کې حدیث کې راغلي دي چې حضرت حسن رضی الله عنه هم د نبی علیہ السلام په شان دی حسین هم د نبی علیہ السلام په شان دی د سینې نه واخله تر د سره پورې حضرت حسن د نبی علیہ السلام په شکل او په شباهت باندې دا غسترګي دا خلا دا پوزا دا وګونه دا مری د ټول بالکل د نبی علیہ السلام په شان او حضرت حسین رضی الله عنه هغه د نبی علیہ السلام سره د سینې نه تر د خپو پورې د نبی علیہ السلام په شان بالکل د نبی علیہ السلام په شان حدیث کې راځي نبی علیہ السلام یو ورځ روان دی او دومره مینه دا چې یو په دیو غبانې کې نولې دی بلې په دیو غبانې کې نولې دی نبی علیہ السلام داسې به تکلفي وسره کوي او ډېر صحابه کرام دي او نبی علیہ السلام کله یو خپل او کله بل خپل او صحابه کرام ورته ګوري او ډېر زیاته به تکلفي دي خپل بچانو سره وکړه کله حسن خوري کله حسین خولي دې مینه محبت دا د نبی علیہ السلام د دې سره واځه ک نبی علیہ السلام ته پته وا چې دا بچیان دا زما بچیان به دا دوانه به شهیدان کیږي حسن هم شهید شوی دی حسین هم شهید شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم داسیم شوی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ دا دوانه بچیان او دوانه نوسی د راوستي دي او د خپل ملانه ول داسې اس جوړ کړی دی دوانه په دې باندې سوار کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم داسې ګرځي چکر ول ور کوي په دې دوران کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی او دی حسن حسین ته و چې حسن او حسین مزیم وکړلې دمر خپل سورلی د چې د نبی صلی الله علیه وسلم په ملا مبارک باندې تاسو سورلی کوي څومره خوش قسمت ای نبی صلی الله علیه وسلم ورته ابوبکر ته پته شته چې سورلیم ډیره زیات عظیمه د خدا کم شخص وران چې په سورلی کې ډېر عظیم خلق دی ډېر عظیم خلق دی یعنی دې په باب کې بشمار احادیث د حسن او د حسین په مناقب راغلي دي د دې خبرې ضرورت دی چې موږ د حضرت حسن او د حضرت حسین سره مینه وکړو محبت وسره وکړو